د کربلا واقعه مختصره غوندې ویم. کله چې حضرت امیر معاویه صاحب وفات شو، د تاریخ بعضی کتابونو لیکلي دي په دې مسله ځان پې کې. ما وی د تاریخ بعضی کتابونو لیکلي دي، ما حدیث مبارک نه دی ویلې. د تاریخ کتاب که حدیث مبارک نقل کړي خو ما وی د تاریخ کتاب لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی چې ستا د اولاد نه زما اولاد ته تکلیف او مشکلات رسیږي، تکلیفونه به ورته رسي او زما مبارک ویني سره بستا وینه جنگيږي. امیر معاویه صاحب چې دا وریدنو وعده نه کو، نو دې اورز لړم خوړ، نو ډېر علاجونه او دمونه ارسیو که، خو لیکن دې خکېده نه چې نه خکېده. نو یو حکیم لاړو، نو هغه ورته ویل که تا وعدو کو نو ته به ښه شي. چې ده وعدو کو او یو ځل یې نزدېکت وکړو، نو هغې نه یزید پیدا شو او د ده دردونه هم ختم شو. چې کله امیر معاویه صاحب وفات شو، نو یزید چې کوم دی نو په تخت کېناسته، هغه وی زه امیر المؤمنین یم، خو دی د ګیرم خروله لوی لوی بریتان هم پریښي او د کونتر هم ساتلی، مړزان به هم جنګول، چرګان به هم جنګول. دا نن د زمانې نوجوانان چې څه کوي. نو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې پته ولګېده، نو امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه د دې غلط سړي نه بیعت نه کوم. دته وی تاسو بیعت وکوئ، زه د دې سړي نه بیعت نه کوم. دا زما د نیکه صاحب مبارک صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف دی، زه د ده نه ولې بیعت وکم. دلته د یزید د سره مخالفت پیدا شو او د سره ډله کې ډېر ګنده خلک وو، شمر ذلجوشن او عبید الله ابن زیاد، دا ظالمان. او د کوفی خلکو امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته پته ورته ولګي چې هغه خو مخالفت کړي، نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطونه ولیکل او زرګونه خطونه امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته د خلافت قابل هم تاسو یو، تاسو تشریف وروړئ، مونږ تاسو نه بیعت کوو او اسلامی سلطنت تاسو تاواله کوو، دا کوو دا کوو، تاسو مرګرتیا به کوو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ کې بارو صحابه رضی الله تعالی عنہ سره مشوره فرمایله، وې د کوفی خلک خطونه لیکي کې بارو صحابه کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنهم چې کوم نینو تشریف فرماو، هغه ورته فرمایل د کوفی خلکو ستا پلار سره سره زیاته ظلم کو، ستا مشرور حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ سره سره زیاته ظلم کو، چې اوستم تقریبا دوکه کې ګوره دوکه نشي د کوفی په خلکو. خو د کوفی خلکو بیا بیا خطونه را لېږل بار بار. نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته صحابه سره بار بار مشوره کوله، اصحاب کرام ورته فرمایل چې تخپل یو جانشین ولېګا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ ولېګلو. د کوفی خلک راجمع شو او په ډېر لږ وخت کې 40,000 کسان چې کوم نه بیعت شو، او چې څومره ورځې تېرېدې د دې تعداد 15,000 نه وړېدو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ خط لیکلو چې حالات بالکل سازگار دي او د 15,000 خلکو نه ما سره ډېرو خلکو بیعت کړی او تاسو بیعت مې ورکړی دی، تاسو تشریف راوړئ. بیا هم صحابه ورته فرمایل تشریف مو وړئ، خو لیکن دلته امام حسین رضی الله تعالی عنہ پس مشورې نه بعد بیا ځان سره قافله تیار کا او تشریف مبارک وړي. په دغه وخت کې دی مکه مکرمه کې تشریف مبارک چوړي، نو تقریبا 115 پورې آل بیت ور سره د خاندان خلق او صحابه مبارک او نور تابعین دا ور سره دي.
تشریف وړي دلته یزید ته پته ولګېده او شمر ته او عبید الله ابن زیاد ته چې یاره البدایه والنهایه حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي دلته شمر او د عبید الله ابن زیاد په مشرانه کې یزید لخر تیار کو او وی ویل چې کوم خلکو د مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی سره بیعت کړي د امام حسین رضی الله تعالی نو هغه ټول خلک چې کوم نه قتلو او فوجونه داخل شو د کوفی خلکو एकदम غداریو کا او مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی ټول وړي د یو بوډه په کور کې پناه واغستا عبید الله ابن زیاد چې کوم نه نو اعلان کو چې چا کرا مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی پیدا شو داغه ټول نسل به ختمو د دې بوډه یو زوی هغه د يرنه د خپل زوی د بچکولو د پاره د حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ باندې خبر ورکو مخبریو کا وای زما کور کې پټته دی رضی الله تعالی عنہ گرفتار شو او سزاګانې ورکول شروع کوي دې برسر عام د کوفی په بازار کې چې کم نه وي دنه شهید کو چې باغیان ته عبرت والی مسلم ابن عقیل رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګیدا چې شهید کایمه وې څه خواهش دشتا وې او زما یو خواهش ته وې یو خط لیکم خط یې لیکلو وې زما دا خط بسو کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته ورسي نو ټول خلکو د یاري نصرونه کده کړیو نو د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی او عشره مبشره کې داغه نسه هغه زبر خط مبارک رسوم بس مختصر خط ورته لیکلو چې اے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه مبارکه او نسیا مبارکه اولاد مبارکه تشریف راوړنه د کوفی خلکو ما سره دوکاو کا او تاسو سره بغداریو شي او تاسو واپس شي دی چې د مکه مکرمه را روان شیو نو دا کم مقام کې چې دی شهیدان شوی د دین نیم مزل پاتیو نیمه پورې راغلیو او د دلته شهید شو او دغلته د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نسی خط مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نسیل رضی الله تعالی عنہ لورکو چې وې کته صحابه سره مشوره وکا اصحاب کرام ورته فرمای قربان واپس شي حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د واپسه اراده فرمای چې کله قوت ملو شي بیا بدی سره jihad کو او د حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ انتقام او بدل باخلو خدا مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ ورونو وی زمون رور چې چرته شهید شو هغه میدان او مقام نه پریدو منځو نه امام حسین رضی الله تعالی عنہ د غیرتیانو غیرتی وی زبر سره مخ کې زم او زماده وجنه شهید شوی دی تشریف وروړو د مقام تر ورسید د بغداد پالک د عراق پالکه کې هغه ته کربلا وای دلته یزید او به باندې کړی دي کوم او به چې بيدې هغه کې زهر چولیو زهر آلودري حضرت امام حسین رضی الله تعالی خیمه ولګولي وېدا کم مقام دی وېدا د کربلا مقام دی وی فرمایلی کار ویل کیږي غم ته بلاوي مصیبت ته د غمونو مصیبتونو زه تراغم او دلته چې کوم نه سم مذاکرات او شخو شمر زلجوشن او عبید الله ابن زیاد مذاکرات اونمنو ده او پدی باندې یلغار شروع کو جهاد او جنگ شروع شو او صحابه کرام او اهل بیت شهیدان کیږي او نمبر په نمبر باندې حضرت امام حسین رضی الله تعالی میدان ته تشریف وروړو پډیر لیت جوان مرده سره او بہادر سره جنگ وکړو او دا د لسم محرم ورځ ده او د جمعې ورځ ده او دلته د جمعې د خطبه وخت دی د اذان وخت دی الته اذان شروع شو او دلته امام حسین رضی الله تعالی ته د خیمین आवाज وشو
دو आवाजونه ورته راغ یو आवाज داراغو چې بچی پیدا شو امام حسین رضی الله تعالی عنہ راواخستو غیګه مبارکه کینی ولې اذان ورته کې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله خو چې څنګه اشهد ان محمد رسول الله یو غشراغو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دغه یو سول حزو بچي په دې یو وګ ولګیدو په دې بل وخت غشه بهر وته او شهید شو وی الله گواو سا پتا باندې مې د خپل یو سول حزو بچیم قربان کو ستا په نوم مې قربان کو غلط خلکو ته غاړه نقدم د خپل نیکه سه مبارک صلی الله علیه وسلم د شریعت د پاره لګیم او دیم आवाज ورتو شو ابه مبارک سکینه ابه رضی الله تعالی عنها بیا د تنه چې کم نه نو سلګي وਹੀ شاعر وی عباس شهید شو راوینړي سکینی له اوبو سوي سینی له اوبو افسوس ارمان د سکینی سلګي می توان وجنی دا مظلومان وجنی اغه مره چې خپل ولا به حضرت پمینا د محبت پمینا شمر ظالم په خنجر دی ماه تابان وجنی دا مظلومان وجنی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بل جمعه کې به ان شاء الله دا واقعي به بیانو که خیری